आयत नंबर 102 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलेमान। वत्तबऊ औ ताबिदारी कोल दे मादहा सोम तत्लु शयातीनो चिलवस्तलबा शैतानानो अला मुल्कि सुलेमान पो जमाना द बादशाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम के। वमा कफर सुलेमानो औ कुफर नो करे सुलेमान अलैहिस्सलाम वलाकिन्न शयातीना लेकिन वो शैतानान कफरू चे कुफर कड़ो युअल्लिमून अन्नास सिहरा खौ बदी खल्क जादू। वमा औ नौ नाजिल वमा उनजिला औ नौ नाजिल कड़ी शवी अलल मलकैनि पदवो परिश्तो बांदे बेबाबिला बाबिल हार के हारूत व मारूत चिन्मुन दाई हारूत औ मारूत ददीजेना ददरेम सवाल जवाब जिक्र कीगी। यहूदो महबूब अलैहिस्सलाम तो फरमायल यहूदो नबी अलैहिस्सलाम तो ताज़क न मनु चितमुंग द जादू न मन के हालान के जादू द आसमानी इल्म दे और दे जादू द कवलो द पारा अल्लाह पाक प बाबिल हार के दो परिश्ते रा ले गले वे चिदागी नमुना हारूत और मारूत हो। नो चिदकम जादू दस दकड़े द पारा अल्लाह दो परिश्ते रा ले गले वे ता आग जादू त कुफर वाए मुंगते मने के लिहाजा मुंगता नबी न मन। अल्लाह पाक दा आयतुन नाजिल कर हारूत और मारूत दावूसो कमजे के रागलियो वाके संगवा यव वाक्या दा पदे के न मनगढ़त खो सिर्फ दो पोहे द पारे वायु मुफस्सिरीन जिक्र करे दा विकलब द इंसानानो आमाल बरतलल और उसुमजी परिश्तो बवी च दाला संग मखलूक ते दी होतश दा अल्लाह पाक नाफरमानी की अमुंगा नाफरमानी न को वे अल्लाह पाक वर्ते हुए चिदी सर नफ्स और शैतान दे नो ज़का द दीन नाफरमानी कीगी विदी हुई ची अल्लाह दा नफ्स मुंग लमराका लेकिन मुंग ब्यामस्ता नाफरमानी न को विधि परिश्तो ते हुई ची दो परिश्ते पजान की ख्वाही के अगलेगम दुनिया ता विधि हुई ची दा हारूत और मारूत पमुंग के दा डेरे ने कानी दी देवले चिकले दा दो परिश्ते अल्लाह पाक राउले गले दुनिया ता नुदी बखल को सर मिलावे दल पद्दख के दौरान की जहरान में औ खजवा च आगबम दी तरातला विदा परिश्ते पागे मांदे मयनिश्वे दख खजे ख्वखशवला दीते मुतालवा उकड़ला यगे वर्तवे चियो बतासो शराब्स के बियाद आगे न पस बना हक कतल कवे नुमुंगा अनुजव ब्या चितासो सवाए अबोकम वे परिश्तो बांधे शराब उसकल वे बस दे बेहोश वे और दे परिश्तो बवी माखाम चिमासवतन बशो इसमें आजम बे हुए व्याव आसमान तलवे
وی دحق زهرا خزیتی دحق اسم اعظم زدکو وی دی دنیا کې پاتې شوی دا پرشته او هغه الله پاک بروه جوړ دا زهرا ستوري چې ته جوړ دی دا ته جوړ شو. دا یو واقعا مفسرینو ذکر کړی دا خدا منګړت تا ځکه د پرشتو پاکوالی الله اخر سپارو کې وراشي لا یعصون الله ما امرهم د خدای نافرمانی نه کی. او صحیح پکې څنګه دا نو صحیح دا سره بابل هار و د عراق دارالخلافه وا بابل هار او په دغه دور کې د جادو ډیره چرچا وا. دا دور د ادریس علیه السلام مفسرینو ذکر کړی دی. دومره چرچا وا چې د نبی په معجزه کې او د جادوګر په جادو کې به پته نه لګېده. نبی به معجزه ښکاره کړله عقل به حیرانو، جادوګر به جادو ښکاره کو عقل به حیرانو، خلق په تشویش کیو دا ومنو یا دا ومنو. د دغ کې فرق د واضحه کولو دپاره الله پاک دا دو پرشتي راولېږلې هاروت او ماروت چې د خلکو ته ووایي چې دا نبی دی دا د په لاس چې کم ښکاره شو دا معجزه را دا جادوګر دی که د په لاس ښکاره شو نو دا که د په لاس باندې ښکاره شو نو دا ګورې جادو دی. اوس دویم سوال دی ځای پیدا کیږي الله پاک دا کار د نبی نه ولې نه اغستو؟ دا کار د نبی نه ولې نه اغستو؟ نو دیزه علماء لیکلی دي چې د جادوګر او د نبی په منځ کې د فرق راوستلو دپاره یعنی دا فیصله کوونکي الله فرشتې مقرر کړي انساني شکل کې راولېږلي. نو د هغې نومونه څه هاروت او ماروت وو. نو وما انزلا وما او روان شو دا خلق یعنی دا یهود ما په هغه څه پسې انزلا چې نازل کړی شو علی الملکین په دوو فرشتو باندې بے بابلا په بابل هار کې هاروت او ماروت چې نومونه د هغې هاروت او ماروت وو. دی به خلکو ته وی چې ګورې دا جادو دی دا مزده کوي دا حق پیغمبر دی د پسې روان شي. ګورې وما یعلمانې نه به خول د دواړو فرشتو من احدن هیچ چاته حتی تر دې پورې یقولا چې وبوي د دواړو فرشتو انما نحن فتنتون بشک مونږ الله د امتحان د پاره راستولیو فلا تکفر پس ګورې تاسو دا جادو مزده کوئ. دا فرشتو به ورته وي فلا تکفر ګورې دا جادو مزده کوئ. آسان مثال علماو ذکر کړی دی. مثال مولوی صاحب د جمعې پر ورځ ووی چې چا 1 روپۍ چاله ورکړه قرض او دې ته مطالبه کی چې 2 به راکې ورې دا کار اونکې دا سود دی صرف دی ورته وي دی لړ شي یو کس له 1 روپۍ ورکې لکه مال 2 راکړه زه دله درکومه. اوس مولوي صاحب منع کړي دي اوس دا کار هغه کس پخپله شروع کو نه دی کې خو له مولوي صاحب ګناه نشته دی. فرشتو ورته فلا تکفر دا کار مه کوئ. دی خلکو دا جادو څه کو زده کول شروع کړل زده کول یې شروع کړل. او اوس وایو جادو 14 قسمونه دا علماو ذکر کړي دي چې په هغې کې بعضې هغه دي بعضې چې هغې کې حلال څیزونه حرامي حرام پکې حلالي شرکی الفاظ پکې استعمالي دغه قسم د جادو دا کفر دی حکم د دغه کس دا مرتد دی. او مفسرینو ذکر کړی دي لکه دې کې دومره قبیح کارونه کی چې نعوذ بالله د قرآن بے ادبی پکې کی
د قرآن په آیتونو باندې خپیږ دي دغه شیطانان بیا د دې ملګری کیږي. نعوذ بالله نقل کفر نه باشد. په وړو بولو باندې د قرآن آیتونه لیکي. په حالت د جنابت کې منځونه کی روجی پریږدي داسې غلط کارونه کی د دې وجنې دغه شیطانان تابع شي چونکه دې چې دا کارونه وکي د کافر شي او هغه ملګری د سره شي بیا چې دی ورته سوي هغه کارونه کی لکه بعض وحی پاوا کې الوزي بعض وحی د اوبو د پاسم بوزي بعض وخت کې ورلا د خلکو نه پیسې غلا کی ورلا راړي بعض وخت کې ورلا خلقم قتل کی بعضی وخت کې ورلا خلق باندې چلونم کی چې څور تبیا دی وای دی کی خو لومبي پیاغي خپل کار کړي د اسلام نه خارج کړي. بل خبره ده آیا دا جادو اثر کیو کنه کی معتزله یو ډله دا غوی دانه کی اس تخیل کې وزدار راځي. تخیل لکه مثال بوایو سخت ګرمه کې سړی په سړک رواني کنه داسې لږ مخ کې وګوري نو سړی وي وبري هو چې خپل لړ شي وبني وي دا اسی یو تخیل دی لیکن نه قرآن د بلا آیتونو نه ثابت دی. لکه موسی علیہ السلام چې کله د جادوګرو مقابله ته راغلو نو سحروا اعین الناس دی جادوګرو د خلکو په سترګو باندې جادو کړو. بل سے راضی ما جئتم به السحر موسی علیہ السلام خپل جادو کړو ته فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر کم سیس چې جادو باندې راتله کوي جادو مخکاره کې نو جادو اثر کی علماء لیکلي دي لکه په ګلاب کې خوشبو ده نو په ګندګۍ کې بدبو ده په اخلاقو کې خوند ده په کنزلو کې بد اثر دی دغ کشانته د جادو په خرابو الفاظو کې یو اثر دی چې عقل باندې بعضې وخت کې جادو په انسان او کې داغه عقل کې فتور راشي او داسې خلق چې د انسان یو شکل جوړ کی د انسان شکل جوړ کی پاغه باندې د نوم ولیکي په دغه شکل چې کله جادو کی چې دا جادوګر د کس سره سغوختل غواړي مثال بوایو ستن ور سره دی ځای چې په دې نقشک په دې سر کې ورومنډي دی ځای دا کس په سر باندې لاس کړي په سر کې راله چاستلو منډله که هغه الته دل د نقش له گزار ورکی دغه گزار دلته په دوان کې یعنی چې هغه سره سکول غواړي دلته د سره کېږي یعنی جادو اثر کی او په محبوب علیہ السلام باندې جادو شوی دی. لبید ابن عاصم دا یهودی د دولوریانه وی په محبوب علیہ السلام باندې جادو کړو او داسې تیزترین جادوی په کړو چې محبوب علیہ السلام با دنیاوی کارونو کې مثال روټه به خړلې وا یاره ما روټه خړلې راو کنه دینی کارونو کې په اثر نو دنیاوی کارونو کې په اثر وو او په بیری زی اروان یا بیری زی زروان کې په دغه د لبید ابن عاصم دا د یهودی لونوي دا پلار نومو هغه چې کم یعنی یو کوی کې پکړوي د کوی یو غټه د لاندې د محبوب علیہ السلام په وختو او منګز له غټه یو لسور کړوي او دا غي د پاسه غټه هوا دا غي د وجنه محبوب علیہ السلام به زما پتن تړلې شوی دی او دومره تیز جادو چې د دغ کې بیری زیروان یا بیری زی زربان د دغ کې دا وبو دا تک کې د نکریزو پشان شوی محبوب علیہ السلام تعالی خوب کې بیا وقول صحابه اولیگل اغیر اوستل الله پاک دا اخری دو سورتونه نازل کړل چې محبوب علیہ السلام به یو آیت وی دغه یول سیتونه دي هغه غوټه په خپل کولاوی دله بیا محبوب علیہ السلام یې سما بدن کولاو شو د دیو جنا د جادو
د اثر ختمولو د پاره اخیری کول سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس. په دې طریقې سره به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره اخلاص به یو پیروي، بیا بسم الله الرحمن الرحیم سوره فلق، بیا بسم الله الرحمن الرحیم سوره ناس. دا یو پیر شو. بیا ود سره را شروع شي اخلاص فلق ناس، دو پیر شي. بیا ود سره را شروع شي بیا سوره اخلاص فلق ناس. په دې لاس به داسې پوکې په ټول بدن براح کې الله پاک به د جادو د اثر نه بالکل تا سکی خلاصي. د دې وجې نه خلکو پسې نه ګرځو. څوک رانه 100,000 روپۍ لي، څوک رانه 15,000 روپۍ لي. محبوب علیه السلام تعالی دا علاج هولو، دا علاج ځان له پخپله باندې کو. نو ما یعلمانی نو هول دې دواړو فرشتو من احدین هیڅ چاته حتی تر دې پورې یقولا چې وبوي دې دواړو انما نحنو فتنتون بشکا موږ امتحان یو د پاره راغلیو فلا تکفر نو تاسو دا کار مکوي، دا کفر مکوي، دا جادو مکوي. فیتعلمون یومنا پس د کول بعد خلقو د بابل هار والا منهما د دې دواړو فرشتونا ما هاغا سو یفرقونا چې تفریق به راوستو به داغه په وجه سره بین المرء پمند سړی کې وزوجه او د بیبي داغه کې لکه د فرشتو چې باورتوي تاسو جادو مکوي نو دی باورتوي چې دا جادو سي نو د فرشتو باورته ظاهر کو چې داسي نو چې هغه وسوي نو دی به دا زده کړل چې ښه دې کوم چل شته. نو دی ظالمانو دی یهودو وی د دې فرشتونه هغې خو به هماغه څه اصول او فروع وي نو هغې ته زده کو. په دغ کې جادو باندې یو ناکار ګناه به دا کوله چې د ښځې او د خاوند په منځ کې به جدایي راوستله. یا دویم ښکلې معنا دا ده فیتعلمون پس د کول با د بابل هار والا منهما د زد د دواړو فرشتونا ما هاغه جادو یفرقون به چې جدایي به راوستو پای سرا بین المرء پمند سړی کې وزوجه او د بیبي دا کې. فرشتو ورته جادو مکوي دی بس د زد د فرشتو د وجه نه دا جادو زده کو. د منهما معنا د زد د دواړو د وجه نه دا ښکلې معنا ده. نو د زد د دواړو د وجې نه به دا جادو زده کو. او حدیث کې راځي وی دا شیطان نه دی چې کوم مشر دی ابلیس وی دی ناستی تا نن څه کار کړی دی ما خو د مدرسې نه وړوکې پاتې کړی او تا هم ډېر ښه کار کړی دی. تا څه کار کړی دی هغه ځای په لار کې را روان وم بس دوه مې په جنګ کړل او تا هم ښه کار کړی دی. تا څه کړي دي ما خو هغه ځای کې په خلکو جوارې وکړې او تا هم ښه کار کړی. بلته تاسو کړی دي بس کاکا کور ته راغی او ښځې ورته روټۍ کېښودله او دواړه مې په جنګ کړلو او کاکا وی چې یو دوه درې او زه پلار کړم ځان سره را تر غاړه وي بس تا ښه کار کړی دی، تا خو د ټولو نه اصل کار کړی دی. نو ګوره ما یفرقون به بین المرء و زوجه د ښځې او د خاوند په منځ کې تفریق راوستل یا د پلار او د زوی په منځ کې تفریق راوستل یا د لور او د مور په منځ کې تفریق راوستل یا د خورئی او د ماما په منځ کې یا د ورارو د کاکا په منځ کې په ذریعه د جادو سره دا حرام دی. ګورې نو فیتعلمون پس د کول بدی خلقو منهما د زد د دواړو د وجنا ما یفرقونا چې تفریق به راوستو به پای سرا بین المرء پمند سړی کې و زوجه او د بیبي داغه کې. او داسې شته دی بلا خلقو د شتنې کاغذي راشي وی پلان کې بس وی چې ته څونه پیسې غواړې بس دا چل وکراله چې هغې پریري او داسې بلا کیسې میسې ده. الله دې مونږ تاسو وساتي د دې کیسو نه. نو دا ګورې ښه کارونه نه دي او دا بالکل ناروا کارونه دي. الله پاک په دې باندې ډېر زیات خفه کیږي چې د یو ښځه او خاوند په منځ کې تفریق څوک راولي. هغه که د جادو په اثر سري که د خولې په وینا سري که یا د لمسې په وجې
کپا هر طریقې دا کار ور حرام دی. وما هم بدوارینا او نو دی وما هم ندی بزوارینا ضرر رسون کی به پدې جادو سرا من احدن هچاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله. د دې جملې مطلب داره چې کله تو انسان د حفاظت دعاګانی وي نو الله پاک دې د جادو د دې اثر نه ساتي. خو کو نعوذ بالله جمعات ورته تاڼخ کاری پجبه چرته ذکر او کلمې ناراضي او بس د حفاظت دعاګانې نه غواړي نو بیا به خامخا اثرات پکېږي. نو دیو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك.